अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इलाहिल अव्वलीन वल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन दआ बिदावती वस्तन्ना बिसुन्नती व इत्तबा बिहदीहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नकुम अला बय्यिनतिन मिन रब्बिकुम मा लम तज़हर फीकुम सकरतान सकरतुल जाहल व सकरतु हुब्बिल आइश। व अंतुम तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह फ़इज़ा ज़हरा फीकुम हुब्बुल आइश वला तामुरून बिल मारूफ वला तनहौना अनिल मुनकर वला तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह अल क़ाइमूना यौमइज़िन बिल किताबि व सुन्नह कस्साबिकीन अल अव्वलीन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा हुरैरा अल्लिमिन नास व तअल्लमहु व इन मुत्ता अला ज़ालिका यज़ूरुल मलाइकतु क़ब्रक कमा युज़ारुल बैतुल अतीक। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तक़ीमू या माशरल क़ुरा फ़क़द सुबिक़्तुम सबक़न बईदा। ये पियाम दे गई है मुझे बाद सुबह गाई कि खुदी के आरिफों का है मकाम बादशाही। तेरी जिंदगी इसी से तेरी आबरू इसी से गर रहे खुदी तो शाही न रहे तो रोसियाही। मेरे हल्के सफन में अभी जेरे तरबियत हैं वो गदा के जानते हैं रहे रस्म कजगुलाही। तो हमा का है शिकारी अभी इब्तिदा है तेरी नई मसलहत से खाली ये जहाने मुर्गमाही। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़रूर शरीफ व अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह जल्ल शानुहु लोई एहसान और लोई करम ना
چې د شعرونو نه دومره لري الله د خپل کلام او کتاب د زده کولو انتظام کړی ده د نبی علیه الصلاة والسلام هغه خبره چې یوه زمانه هغه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بازار کې ګرځېدلی او مدینې منورې د مکې مکرمې لارو کوڅو کې به ګرځېدلی او خلکو ته به ویل چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا. نبی علیه الصلاة والسلام به خلکو ته ویل څوک شته چې ما قبول کړي ما ملګرتیا وکړي چا به پې کاڼي ورول چا به پې اسکی اچول او چا به په باندې مخ باندې خاورې ور وویشتلې او چا به توکاړې او توکل په باندې وویشتل او په دغه وخت کې به حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها خپل لور حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ولېږله چې لاړ شه چې لاړه شه پلار به دې تږی شوی دا یو کټوری اوبه یوسه دا ورته پیش کا. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها براغله راوی وایي یوه جنکۍ راغله او د نبی علیه الصلاة والسلام ته یوه پیاله اوبه راوړلې او ورته ویې چې بابا جانه دا وڅښه او څه کپړه وه ورسره په هغې باندې د نبی علیه الصلاة والسلام مخ مبارک صفا کولی. ما تپوس وکړی چې دا جینۍ څوک ده خلکو راته ووایي چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام لور حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ده. زینب رضی الله تعالی عنها ډېره خفه شوه چې زما پلار سره دا څه کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې چهرې په آثارو باندې دا محسوسه کړه چې دی خفه شوه او ورته ویې چې ای بچئ تا پلار که دا ټوله دنیا د ده مقابلې ته راوځي ضایع کوي بنا الله او د تا پلار راوړی دعوت او د ستا پلار راوړی دین یوه کوټه به داسې پاته نشي د لوټو یوه کوټه به داسې پاته نشي د ګټو یوه کوټه به داسې یوه خیمه به پاته نشي چې هغې ته به د ستا دا پلار دین ونه رسي. الحمدلله دغسې د مکې او د مدینې منورې نه څومره لرې ده او دلته هم د نبي علیه الصلاة والسلام راوړی علم راورسېدلی. بهرحال او دا تاسو وکتل چې د دې مدرسې نه دغه حفاظ کرام فارغ شوي دي او الله دې مزید هم دا سلسله قائمه او دائمه وساتي. زما قابل احترام دوستانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خلق معادنو په شانتي دي معدن کان ته ویل کېږي یعنی ځمکې ته ویل کېږي او ځمکې نه تاسو ته معلومه ده چې هر قیمتي شی د ځمکې نه راوځي. غلې د ځمکې نه راوځي میوې د ځمکې نه راوځي واښه د ځمکې نه راوځي ونې بوټي د ځمکې نه راوځي تیل او ګیس او دا شیان سره او سپین دا ټول چې ګوره د ځمکې نه راوځي خو دې باندې یو خاص طریقې سره محنت ضرورت ده چې هغه محنت ور باندې وشي نو بیا هغه شیان ترې نه راوځي. زمیندار خپلې طریقې سره محنت کوي غلې ترې نه راوباسي باغبان خپلې طریقې سره محنت کوي میوې ترې نه راوباسي انجینران خپلې طریقې سره محنت کوي او نور څیزونه چې کومه داتونه ترې نه راوباسي سره او سپین ترې نه راوباسي کپړیان خپلې طریقې سره محنت کوي هغه تیل او ګیس او دا څیزونه ترې نه راوباسي او که په دې ځمکې باندې محنت پرېښودلی شي او خیال ساتنې پرېښودلی شي بیا دغه خپل پټی دی چې بله ورځ ورځي نو خپل پټی به ونه پېژني مال لړم په ده کې وي
درندگان او لیوان او ګیدړان او دا شیان په ده کې وي اسکی او ساریله بوټي په ده کې وي نبی علیه الصلاۃ والسلام د انسان مثال هغه ځمکې سره ورکړی ده چې څومره قیمتي څیزونه دي هم د دې انسان نه راوځي او چې څومره شریر څیزونه دي هغه شریر څیزونه هم د دې انسان نه راوځي خو دې لپاره یو خاص قسم محنت الله پاک شرط کړی ده چې هغه محنت به کېږي هغه محنت په بنیاد به د ده نه چې ګوله دا قیمتي څیزونه راوځي انسان باندې به محنت وشي د هغه محنت په بنیاد باندې به دی عقیده به صحیح شي عمل به صحیح شي اخلاق به صحیح شي معاشرت به صحیح شي معاملات به صحیح شي د مور پلار قدر به پکې پیدا شي د مشرانو قدر به پکې پیدا شي